ده چې د شاعرۍ خو بیخ او بنیاد وخت په نامه د پښتنو ویډیو کتل هم لازمي دي او شیر کول هم لازمي دي. ویډیو شیر کوي ځکه کوم د هغې د سترګو چال دی یا چې د هغې د وجود کم چال دی او په کم اندازه باندې روانه ده. درته ویم چې پښتنه پیغلې مه بدناموه. یقینا دومره پښتنې پیغلې زموږ وایي خدای ته وګورئ، دې زولۍ ته مې وګورئ چې د پښتنو پیغلو پښتانه مه بدناموئ. هر ځای کې پښتون چې کوم دی زموږ پښتون بدنام دی، په سعودي کې که په دوبۍ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. هغو کتونکو زه یم ستاسو دوست سلمان وفا. کتونکو په دې سایډ باندې زما سره ویډیو چلیږي د نوره احساس چې تاسو ټول یې زما نه ډېره ښه پېژنئ. د سوات د سیمې سره تعلق لرونکې یوه شاعره ده چې د شاعرۍ خو بیخ او بنیاد وخت په نامه د دې راوتې وه چې زه شاعري کوم، دا چل کوم دا چل کوم. کمې نخرې کمې اداګانې چې هغې وکړې تاسو نه چا نه پټ پناه نه دي. په ټیک ټاک باندې هم د هغې نه ایله وه چې کم دی داسې چې کم د هغې د سترګو چال دی یا چې د هغې د وجود کم چال دی او په کم اندازه باندې روانه ده کوي. نو یقینا د پښتنو پیغلو چې کوم دی د هغه یو بدنامي ده، یو تور داغ دی په سپینې لمن باندې د هغه پښتنو پیغلو چې کوم په حجاب کې راځي. تاسو به د دې ویډیو ګورئ، دا نوې ویډیو راغله چې کسانو چند ملګرو راساینډ کړه چې یاره تاسو پرې مخکې خبرې اترې کړې وې، اوس بیا چې کوم دی نوره احساس داسې طرف ته لاړه، په یوه سټوډیو کې ولاړه ده. هلته کې چې کوم دی یو سینګر ورسره دی، سینګر ته چې کوم دی طریقه ښیي د شاعرۍ یا چې کوم دی د ګانې ویلو یا چې کوم دی شاعري کړې هغې وایي، خو هغه سره ولاړه ده په سټوډیو کې. نو زمونږ د خبرې مطلب او مقصد دا دی چې نن هغه په سټوډیو کې ولاړه ده او خپل ایکټینګ کوي یا خپل شاعري چې کوم دی ریکارډ کوي، لګیا ده هر څه چې کوي. سبا دا هم په دغې سټوډیو کې په خپل اواز باندې سینګینګ هم شروع کولی شي. د هغې نه ایله و چې کوم دی نن یې حجاب کړی دی، هغه حجاب مجاب به لرې کړي، په سټیج باندې چې کوم دی ګانې بجانې وغیره چې کوم دی د هغې سره سره چې کوم دی خپل چال چلن چې کوم دی هغه بدلولی شي. دا ډمتوب ته را روانه ده خو په بل طریقه را روانه ده، یو بله لاره ټیکنیکل یو لاره یې اختیار کړې ده، په هغې طرف را روانه ده. صرف د مونږ مطلب دا نه دی هر څه چې کوي کوه، ته چا مني نه کړې، په تا پسې د دنیا خلکو چې کوم دی یو نصیحتونه یې درته وکړه، د دنیا خلک راله تا خو مني نه کړې نو زه به تا څه مني کړم. خو دومره درته ویم چې پښتنه پیغلې مه بدناموه. یقینا دومره پښتنې پیغلې زموږ په معاشره کې موجود دي چې خپل کار کوي، خپله شاعري کوي یا نور داسې څه کوي، خو لکه په کوم انداز یې کوي. ته هغه پیغلې چې کومې دي د هغو پسې یو تور داغ یې که چېرې تا نه داسې کارونه څرګند شو نو سبا به په بلې پښتنې پیغلې په حجاب څوک یقین نه کوي، څوک به اعتبار نه کوي، ځکه چې ته هغه څه وکړه چې زموږ پښتنو ولیده. ستا د سترګو چال یقینا په ټیک ټاک چې ته راشي نو دا لرې نه ده، دا بده نه ده چې ته که ته حجاب هم لرې کړې نو څه دونه غټه خبره نه ده، صحیح ده. خو دومره ده چې پښتانه مه بدناموئ. خدای ته وګورئ، دې زولۍ ته مې وګورئ چې د پښتنو پیغلو پښتانه مه بدناموئ. هر ځای کې پښتون چې کوم دی زموږ پښتون بدنام دی، په سعودي کې که په دوبۍ کې که په هر ملک کې په پښتون چې څومره اوسېږي او څومره مسافر دي نو هغه پښتنو ته چې کوم دی خلک لنډ پیغور ورکوي. ستا د سوات د سیمې ستا د دیر د سیمې دې پیغلې ته وایي وګوره دا کومه اندازه باندې را روانه ده. نو موږ دا نه وایو، ټیک ده خلک کوي کېږي خو انداز دې غلط دی. بل هم ستا سره یوه ده اسماء اخلاص ورته د هغې پسې راووتې، په هغې پسې چې کوم دی تا څه ونه کړه، لکه د هغې په چال چلن روان یې نو ټیک ده هغه خو ټیک ده، خو هغه حد نه دی کراس کړی لکه تا چې کوم حد کراس کړو. نن ته په چې کوم دی په سټوډیو کې د ګانې لپاره ولاړې، سبا به ته چې کوم دی لوپټه موپټه حجاب به دې لرې کړی او په سټیج باندې به ډانسونه کوې. څه چې دې خوښه هغه کوه، خو پلیز میسج درته دا در کوم پښتنو ویډیو کتل هم لازمي دي او شیر کول هم لازمي دي. ویډیو شیر کوي ځکه که چېرته ورورسي او د دې سره لږ احساس پیدا شي چې آیا زما پسې داسې معمولي سوشل ورکر وړوکې او غټه او هر قسمه خلک راپسې ما پسې چې کوم دی زما په دې کار باندې ټس کوي چې یاره دا کار دی غلط دی، نو زه ولې نه قلارېږم. نو که چېرته کې پرې لږ په زړه د رحم اوبه توی شي، په آخر کې یو سوال پرېږدم هغې باندې تاسو ورسره امین ووایئ. الله دې وکړي چې د نیکې هدایت ورته وکړي او په صحیح لاره باندې په حیا عزت کې په کور کښېني. که دغې په نصیب کې نه وي نو خدای دې تباه و برباد کړي، پرېږدوه خدای دې نیست نابود کړي. زموږ په پښتنو کې زموږ په پښتو کې داسې خلکو ته هېڅ ضرورت نشته چې د پښتون نوم بدناموي، د پښتون شان بدناموي، شملور پښتون بدناموي. نو داسې خلکو ته زموږ څه ضرورت نشته. امین پې تاسو ووایئ الله دې نیست نابود کړي، الله دې تباه و برباد کړي. د الله په امان.